أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. سورة الأنعام 12 نمبر آیت. د دې ځګینه د 12 نمبر آیت نه د 37 نمبر آیت پورې د سورۃ الانعام د ولنۍ حصے دویم باب شروع شو. دا غون قرآن د اسانولو لپاره د دې مضمون د اسانولو لپاره مفسرین د دې یو خسته انداز باندې د دې تقسیم کړي دي حصو ته بابونو ته د دې لپاره چې د دې مضمون حاصل خلاصه په اسانه باندې معلوم شي. زګج دا د الله تعالی کلام د انسانانو د خبرو بشن خبري نه دي، انداز کافي حدا پورې بدل. نو دغه مضمون د معلومولو لپاره د اسانولو لپاره علماء دا غون صورت په دوه حصو کې تقسیم کړي دي. اولنۍ حصے په څلورو بابونو کې تقسیم کړل. مخکې په اول سر کې خبره وکړه د دې ځکه نه پوری اولنۍ حصے اولنۍ باب پوره شو. بیا د دې ځکه نه دویم باب شروع کیږي. دا دویم باب به د 37 نمبر آیت پوری د 37 نمبر آیت پوری چې په دې کې کوم سبقونه ذکر کیږي دا غي حاصل دادي. اول سر کې به څلور دلایل عقلیه ذکر شي د الله تعالی په توحید باندې. هغه دلایل به ذکر شي دغه تعلق صرف د عقل سره دی او عقل هغه شی دی چې کافران یې هم مني. کومي خبره چې عقل راخلي کافران یې هم مني چې او داشته کافران مرګ مني ځکه چې عقل یې مني. دغه شان کافران به دې پوهیږي چې انسان دولګه راځي بیماری راځي ښکارا مخصوصات دي عقل یې راخلي نو کافران دې قایل دي. نو بده دې کې هغه دلایل به نقل کیږي چې کوم تعلق د عقل سره دی. عقل چې کافران یې مني مونږ یې منو نو بده وجه باندې د مسائل د حل کولو لپاره یو ذریعہ زموږ سره داشو. نو څلور دلایل عقلیه به ذکر شي د الله تعالی په توحید باندې. بیا به څلور طریقې ذکر شي د تعلیم چې کوم خلک د اسلام دشمنان دي، د اسلام مخالف دي، باغیان دي، ناخبره خلک دي، د خلک چې ته پوهه تعلیم ورکې نو څه طریقه به سره کې نو دا غي د لپاره به څلور طریقې تعلیم ذکر شي د طریقه به سره وکي. دا غي نورسته بیا څلور زجرونه رټنې ذکر شي د اسلام دشمنانو لپاره. د څلور رټونو د ذکر کېدو نورسته به یو تزهید په دنیا ذکر شي. تزهید د کوم اصطلاح چې د مخکې باور سره کې په خلاصه کې خلک وي. تزهید معنی دا د داسې مضمون او داسې عبارتونه او داسې مسائل ذکر کول راوړاندې کول چې د هغې په وجه باندې د انسان د دنیا نه محبت یا ختم شي یا راکم شي. دې ته تزهید ویل کېږي. هغه سبقونه چې په هغې سره د دنیا محبت راکمیږي دې ته تزهید وایي. نو دلته کې به تزهید مسله ذکر شي چې د دنیا سره محبت مه کوئ. د هغې لپاره به سبق ذکر شي او دا به دې وجه باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې حب الدنیا رأس كل خطیات. د دنیا سره محبت دا د ټولو خطایانو جرړه ده. چې کله دنیا سره محبت زیات شي غالب شي په تا باندې بیا به د بل مسلمان ور دشمنی داغه د وجلو د خرابولو منصوبې بستا په لاس کې د ذلیل کولو چې دغه مال دولت ته پاتې شي. دغه شان د کې کله چې د دنیا محبت غالب شي ظلم وحشت بربریت او د انسان د زړه همدردی لري کېدل د احکامو نه بغاوت د حرام او د حلال منځ کې تمیز نه کول د دې ټولو جهاد د دنیا سره محبت دی. نو دغه محبت در کمولو لپاره به یو تزهید په دنیا ذکر شي چې دنیا سره مینه مکوئ داسې مضمون براشي او دا غي نورسته به د یو سوال جواب ذکر شي. دا د 12 نمبر نواله د 37 نمبر پورې د دې غونډو آیاتونو خلاصه شو. اول سر کې الله تعالی وایي قل لمن ما فی السماوات والارض. دې مشرکانو ته وایا لمن ما فی السماوات والارض چې د چا د پاره دی هغه څه چې په اسمانونو کې دی او هغه څه چې په ځمکه کې دی. د دې اختیارمن او مالک څوک دی؟ چونکه د مکی مشرکان هم د دې قایل او جسمه د اسمانونو مالک او د دې متصرف د صرف الله تعالی دی پر څوک نه دی. اگر چې شرک به کا بوتان ته پراتو خدا خبره مانه جسمه کې اسمانونو مالک الله دی بوتان به کې نه شریک کول په خالقیت کې او په اختیاراتو کې. نو اوس د دې ځکه نه ردی د ملامتولو یو انداز شو چې دې کافرانو نه تاسو وکړه د دې مسله باندې پوېږي چې د ارس مالک چې کوم دی او خالق د الله تعالی دی. نو چې کله تاسو یو کې نو ښکارا خبره ده چې کافران دي. اگر کله دې مسلې قائل دي خو دشمنان دي د ضد د وجه نه متعال جواب نه درکې ځان بغلې کی
ځان غلی کول دې خبرې دلیل لږ دې قائل لري د مسلې خو دې وجنه چې یاره په عوامو کې مغلوب ښکار نه شو پړ ښکار نه شو دې وجنه بزان غلی کې چپ پاتې شي چې کله چپ پاتې شو نو دا دلیل عقلی اعترافي سکوتی دې ویل کېږي داسې دلیل چې تعلق د عقل سره دی داسې دلیل چې ستا مخالف یې هم مني او دغه منلې د دې د خاموشۍ نه معلومیږي سکوتی دی نو چې کله دې خاموش پاتې شو نو قل لله ته ورته ووایه چې دا هر څه د الله تعالی دی جواب بل درکې ضد د وجه نه بغلی شي اقرار خو ځکه نه کوي ضد کوي او انکار خو ځکه نه شي کولی چې په خپل قایل دی نو دی به چپ کېږي ضرور چې چپ شي نو دا ستا د حق پرستۍ دلیل دی چې ستا مسله واضح د حق ده نو بیا ته په خپله باندې جواب ورکړه چې قل لله ورته ووایه چې خاص د الله تعالی دپاره دی نو دې دلیل نوم دلیل عقلی اعترافي سکوتی دی ته ویل کېږي دویم ورته دا ووایه چې کتبه علی نفسه الرحمته لازم کړی دی په خپل ځان باندې رحمت د چا دپاره د هغه چا دپاره توبه وباسي څوک چې توبه وباسي الله تعالی به ځان لازم کړی دی چې دا سړی به بخي په ده باندې به رحم کوي امام قرطبي رحمه الله په دې ځای کې یو مضمون ذکر کړی دی چې الله تعالی کله مخلوق پیدا کړو د مخلوق پیدا کولو نه بعد یو جمله ځان سره په یو تختې باندې په یو لوح محفوظ باندې ولیکله او هغې باندې دا لیکلی شي چې ان الرحمة تغلب على غضبي زما رحمت دا زما په غضب باندې همیشه د پاره بغالبي نو په دې وجه باندې انسان ډیر ګناهونه کوي خو چې لږ کار هم چې د خیر وشي الله تعالی بیسته مهربانه شي باران هم وشي او دغه سوالونه هم قبول شي اگر چې ډیر جرایم ګناهونه کړي یو کار به د سړي توپ کړی دا په دې وجه باندې چې الله تعالی رحمت په دې غضب باندې غالب دی خو چې سړی دومره ځان کلک کې باغی شي د رحمت د خیر یو کار هم تېونه شي بیا د الله تعالی عذابونه هغه وخت متوجه شي نو عذابونه متوجه کېدل د دې خبرې د علامات دي چې د انسانانو په خپله نافرمانۍ کې انتها وکړه یعنې الله تعالی په داسې معمولي ګناهونو په لږو ګناهونو نه رانیسي تر څو پر د ګناهونو سم سیوا شوي نه د خیر هغه جمله پکې ورکه شوي نه نو امام قرطبي رحمه الله وجه د هغې مضمون ته اشاره ده چې ان الرحمة تغلب على غضب زما رحمت زما په غضب باندې غالب دی د ځینې علماو رایې دا ده چې دا توبې ته اشاره ده چې انسان به ډېر ګناهونه کړي خو توبه چې څنګه وکړه نو توبې سره سم الله تعالی به ځان لازم کړي ده چې دې سړي ته باندې خپل رحمت نازلوي معاف کوي به بخي به او د چې کوم ضرورتونه مجبوریان دي هغه ورله حل کوي نو ګویا چې دا ترغیب شو د خلکو تر توبې لپاره توبه وباسي د شرک نه توبه وباسي مسلمانان شي او که تاسو مسلمانان نشئ نو بیا لا یجمعنکم الی یوم القیامة خام خبره جمع کوي تاسو ورځ د قیامت ته لا ریب فيه چې هیڅ شک نشته په هغې کې بیا بعد کې تاسو د الله تعالی د عذابونو سره مخامخ کېږئ که توبه هم وکړه نو الله تعالی رحمت به ځان لازم کړی دی بخیم که هم نه کړه نو ستاسو دپاره بیا قیامت دی قیامت کې هم رانیسي الله تعالی وایي الذین خسروا انفسهم هغه کسان چې تاوانۍ کړي دي خپل ځانونه دې ځای کې د خسران نه مراد خساره په معنی د ضایع کولو سره دی هغه کسان چې ضایع کړي دي انفسهم خپل ځانونه څنګه ضایع کړي دوی له الله تعالی عقل ورکړی دی دوی له الله تعالی سترګې ورکړي دي خو د دې عقل په وجه باندې او د سترګو په وجه باندې دوی د الله تعالی وحدانیت معلوم نه کړو د الله تعالی دین یې ونه پېژاندو نو ګویا چې د خپل عقل او حواس ضایع کړي دي لکه ډېر انسانان دي په خبره باندې پوهېږي ښه صحیح انسانان دي د هغوی 40 غنټې زندګي په عیاشو په حاشو کې تېرېږي 40 غنټې ژوند د هغوی د اسلام په مخالفت کې تېروي د لږو پیسو د لږ اقتدار او د معمولي غونډه کسب په وجه باندې نو دا هغه خلک دی چې دومره حواس لري او دینی سهولیات لري کتابونه لري خو دا هر څه مس کړي دي او خپل ژوند یې ضایع کړی دی په یو ګناه کې اخته دی نو دغه خلک چې معرفت القرآن ذکر کړي دی چې خساري نه مرادو خپل حواسو ته اشاره ده چې د خپل حواس ضایع کړي دي او دای په دین په لاره کې استعمال کړي نه دي نو دغه کسان په هم لا یؤمنون دوی ایمان نه راوړي او که دا عقل او سترګې دین ته متوجه کړي نو په دې باندې به د الله تعالی ډېر قدرتونه او ډېر علم حاصل کړي او ډېر څه به معلوم کړي د هغې نه بعد به د کلک ایمان نصیب شي که دا څیزونه دا حواس یې په غلطو ځایونو کې استعمالول شروع کړو په خیر ځایونو کې نه استعمالول نو بیا دې ته د ایمان توفیق نه به قسمت کې نه راځي ورته نو دې ځای نه پورې هم دلیل عقلي اعترافي سکوتی شو هم مسلې احکام ذکر شو د توبې خبره ذکر شوله د توبې د نه ویستلو مسله ذکر شوله
او د دې سره سره چې کوم خلک د ایمان نه محروم دي هغوی نه د ایمان د محرومه کېدلو د دیندارۍ نه د محرومه کېدلو وجوهات هم ذکر شو چې دوی خپل حواس بې ځای استعمالوي. وله ما سکن فی اللیل والنهار او د دې الله دپاره هغه سړي سکنه چې اوسیږي فی اللیل په شپه کې والنهار په ورځ کې. اولنی دلیل چې کوم د مکاناتو په اعتبار سره و چې ځمکه او اسمانونه دا مکانات دي په دې کې چې دننه کوم مخلوق دی د هغې بحث اوس دې آیات کې د زمانې بحث دی د وختونو بحث دی. نو په زمانو کې غټ شی چې کوم دی نه شپه ورځ دي داسې شی به نه وي چې هغې باندې شپه ورځ نه راځي دا یو غټ څیزونه دي په زمانه کې په وختونو کې. نو الله تعالی وایي وله او د دې الله دپاره ما هغه سړي سکنه فی اللیل والنهار چې اوسیږي په شپه کې او په ورځ کې. شپه ورځ کې چې کوم څیزونه اوسیږي یعنې کوم څیزونه باندې چې شپه ورځ راځي شپه ورځ راتلو مطلب دا دی چې هر یو شی ځکه داسې شی نشته چې باقي شپه ورځ نه راځي. نو دغه ټول څیزونه چې کوم دي د الله تعالی دپاره دي. وهو السمیع العلیم دا الله تعالی اورېدونکی او پوهه دی. نه دا دویم دلیل عقلي شو. په دې خبره باندې چې د ټولو کائناتو متصرف خالق یو الله تعالی دی. نو چې کله متصرف او خالق یو الله شو د عبادت مستحق همدغه الله شو او باقی معبودان باطل دا ناجایز ثابت شو. قل ورته وایه اغیر الله اتخذ آیا په غیر د الله تعالی نه به زه نیسم ولیا بل کارساز ولی دوست او کارساز کار جوړونکی کس ته ویل کېږي. دې ځکه کې قل اغیر الله کې طریقه تعلیم ذکر کېږي چې دغه اسلام دشمنان ځان سره کېنوه دوی سره خبره وکړه او د خبرې کولو یو طریقه دا ده چې په تپوس انداز کې ورته ووایه چې غیر الله اتخذ ای بغیر د الله تعالی نه به زه نیسم ولیا یو کارساز او فاطر السماوات داسې الله چې هغه پیدا کوونکی د اسمانونو دی والارض د ځمکې دی. بره دا مسله ذکر شوه چې ځمکې او اسمانونو خالق الله تعالی دی اختیارمن الله تعالی دی او زه به د هغې نه بغیر بل څوک ګورم جماله کارونه سم کړي. بیا دغه الله تعالی هو یطعم دا خوراکونه ورکوي خلکو ته ټول مخلوق ته الله تعالی خوراک ورکوي ژوندي ساتي. ولا یطعم او دی الله ته خوراک نه ورکړل کېږي دا د خوراک محتاج نه دی څوک خوراک نشي ورکولی دومره لوی ذات زه دغه پرېږدم او بل چا پسې روان شم. قول ورته وایه انی امرت ان اکون اول من اسلم یقینا ما ته حکم شوی دی ان اکون چې زه شم اول من اسلم اول د هغه چا نه چې هغه اسلام راوړی دی. اسلام په معنا د تابعدارۍ او د غاړې ښودلو. اسلام معنا دا د ګردن نهادن خپل غاړه ایښودل تابعدارۍ دپاره. نو ورته ووایه چې ما دا حکم شوی دی چې ان اکون اول من اسلم زه شم اولنی د هغه چا نه چې هغه تابعداري کړې د الله تعالی نو بس زه د الله تعالی تابع یم ستاسو د معبودانو قایل نه یم دا ماته الله تعالی حکم کړی دی. ولا تکونن من المشرکین او ته مه کېږه د مشرکانو نه دا راته الله تعالی ویل دي. نو په دې وجه باندې زه مجبوره شم چې د یو الله ومنم وحدانیت یې ومنم دغه دین ومنم او باقي څیزونه ټول مسترد کړم. دا زما مجبوري شوه ځکه زما عقل زما دلایل او زما فکر او د الله تعالی حکم دا یو څه یو تاسو بل څه وایي. نو په دې وجه ستاسو خبره ما پرېښودله زه به د یو الله منم او شرک نه کوم.